چې کومه زنانه یا کوم یو نارینه ذهني توازن خراب وي، یعنی زمونږ ساده پښتو کې مونږ هغه ته لیونی وایو، نو په دې باندې د الله تعالی احکامات فرض نه وي. نو چې کله فرض نه دي نو په دې باندې بیا فدیه نشته. دا تاسو چې کوم صورتحال وایي چې هغه پروژه باندې نه پوي، دا پروژه کې به وبس کلی چې مستبو درې دا نو کله به شل رکعاته کول یا برا کوزیدنه، انو معلومیږي دا چې دا لیونای زنانه ده او د ذهني توازن درست نه دی. نو په دې باندې روزي فرض نه دي. چې په کوم انسان روزي نی فرض نو دا غي فدیه ورکول تم ضرورت ني. کوموري مالدار وي احتیاطاً فدیه ورکول غواړي، ناغي کې څه قباحت نشته، صدقه خو بشي، ولیکن په دې باندې روزه فرض نه ده، نو دې فدیه ورکول ته ضرورت نشته. چې کوم کسان بیرون ممالکو کې دي نو هغه چې کله خپل صدقه فطر او فطرانه ورکړي نو د غنمو یا د نورو جنسونو په صورت کې چې ورکړي نو هغه دلتم دي، هغه التم دي. غنم ورکړي نو غنم دلتم 2 کیلو دي، التم 2 کیلو دي. او که چرې پیسو په شکل کې ورکړي نو خپل سره سایبه چې الته کې 100 پیسې راځي نو دلته به د هغې په حساب باندې ورکړي. دا خبره خو مخکې هم شوې وه او دا واضح هم ده. تاسو دویمه خبره کوئ چې د هغې کوم دلته کې پاکستان کې نابالغه بچي دي نو د هغې سره سایه به د هغې ځای په حساب باندې وي او که د دې ځای په حساب باندې وي. نو که چرې دغه بیرون ملکی اوسیدونکي کس مالدار دی، کاروباري دی، صاحب حیثیت دی، انو اغله په کار دی چې د هغه ځای په حساب باندې سرسایه او صدقه فطر ورکي د نابالغه بچو. او چې کوم حضرات لیبران دي معمولی تنخواه باندې کار کوي، د ډېری مجبورۍ د وجې نه هلته بیرون ملک کې پراته دي، نو هغوی د دې ځای په حساب باندې د خپلو نابالغو بچو صدقه فطر ورکولی شي. اصل کې په دې کې زمونږ د اکابرو د امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه د امام محمد رحمت الله علیه اختلاف ته او دوه اقوال موجود دي. نو په دې وجه باندې دوانو کې تطبیق بهترین صورت داده چې کوم مالدار دي نو هغه د دغه په حساب د خپل بچو سره سایه ورکي، چې کوم غریبانان خلق دي او بیرون ممالکو کې مزدورو ته پراته دي نو هغه د دې ځای په حساب باندې د خپل بچو سره سایه ورکي. د زکات او د سرسایې دا ټول صدقات واجبه دي. خجی د دې حکم یو شان دی چې بچا باندې زکات نه کیږي نو په هغه باندې بس سرسایه هم نه کیږي. نو سید لا چې څنګه زکات نشي ورکول دغه شان سرسایه هم نشي ورکول، هغه سره په نورو مدونو کې صدقات نافلو کې هغه سره تعاون کوي او دا غي د لپاره ټول ملګری فکرمن کېدل پکار دي. ان شاء الله تعالی زمونږه خلق د خیر خیرات په مت کې د مال ورکول کې ډیره فراخي کوي. الله تعالی باغی د لپاره د فراخي لار روباسي چې موږ او تاسو غي د لپاره ان شاء الله فکرمن شو.